نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرة پارا نمبر 3 آیت نمبر 282 رکو نمبر 39 خلاصه در رکو پس تاغین لفظی ترجمه په دې رکو کې درې قسمه معاملات هغه بیان شوي دي. یو قسم چې سامان او پیسې د لاس په لاس وي، دویم قسم سامان واخلي او د پیسو ورکولو وعده ورسره وکړي، او دریم قسم چې پیسې مخکې ورکړي او د سامان نیټه کېږي. دې ته به سلام ویل کېږي، د پر خپل شرطونه دي. درې قوانین بیانېږي. نمبر 1 لیکل سټام دستاویز تیارول، دویم د گواهانو تقرری، او دریم د رهن مساله. د قرآن د ټولو آیاتونو نه اوږد آیات او په دې آیات مبارکه کې 15 مسلې بیان شوي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذا تداینتم کلا چې معامله کوي تاسو بدین فقرض سرا الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې. نو دغه کې بعد چې کوم نیټه هغه معلومه فکتبوه پس اولی کوي هغه لرا او لیکلو تبا دواړه فریقین د حاضری بایع او مشتری. وليكتب بینکم او لیکل دی وکړي په منځ تاسو کې کاتب لیکونکې. اهل کتاب ته حکم دی چې انکار دي نه کوي، بالعدل په عدل او انصاف سره د هیڅ یو فریق طرف دي نه کوي. ولا يأب کاتب انکار دي نه کوي لیکونکې ان یکتب د لیکلونا کما علمه الله لکه څنګه چې خودنا کړی دا دته الله. فلیکتب ادلکی وسبد استام او مکتوب دی کې با قرضدار اقرار کوي چې په ما باندې دومره حق دی. وليملل الذی او بیان دی وکړي هغه کس علیه الحق چې په د باندې حق دی. وليتق الله ودی یریږي د الله نه ربه چې رب د دی په اقرار کولو کې دی احتیاط وکړي. ولا يبخس منه شيئا او ندی کموي د هغه نه څه شي، خیانت دی نه کوي. وس مسله د نیابت بیانېږي په درې شرطونو سره. کچرتا د نه پوهیږي، کمزور دی، طاقت نه لري، نو بیا به د ترجمان مقرر کی یا به وکیل مقرر کی یا بچاته وصیت وکي. فإن كان الذي پس کوي هغه کس علیه الحق چې په د باندې حق دی سفیها بیوقوفه کم عقل من نه دی او خيار نه دی، او ضعیف یا کمزور او لا یستطیع یا طاقت نه لري ایمل د بیان کولو هو دغه کس. وز بسکی فلیملل پس بیان دی وکړي ولیه نائب د بالعدل په انصاف سره او په دې معاملې دی گواه مقرر کی. واستشهدوا گواهان دی ونیسی شهیدین دو گواهان من رجالکم د سړو استاسنا بالغ بوي مسلمانان بوي. د گواهانو د پر لس صفات. فإن لم يكونا پس کچرینوی رجلین دو سړي د پاره د گواهی فرجل ومرأتان پس گواهی دی وکړي یو سړی او دو خزي. ممن د هغه چانا ترضونا چې غوړی کړی تاسو من الشهداء د گواهانو نه، یعنی انصاف او عدل کون کی وي. ان تضل احداهما کچری هرشی یو د دوینا فتذکرا پس یاد وکړي احداهما الاخرى یو د دوینا بلتا. معاملات دا پدری قسم دي. یو قسم هغه معاملات دي چې پاغي کې د خزي گواهی قابل قبول نه ده، لکه په باب د زنا کې. دویم قسم هغه معاملات دي چې هغه کې صرف د خزو گواهی قابل قبول ده، په مسائلو د زنانو کې حکم باندې چې نارینه نه خبري. او دریم قسم هغه معاملات دي چې هغه کې د خزي او د سړي دواړو گواهی قابل قبول ده، خو د یو سړي او د دوه خزو گواه دا به برابر وي. ولا يأب الشهداء او انکار دي نه کوي گواهان اذا ما دعوا کله چې را اوبلل شي گواهی تا، خو دغه تلو راتلو خرچه په دوی باندې وي. ولا تسأمو او مستړی کېږئ ان تکتبوه د لیکلو د حق قرض او دین صغیرا کوړو کې وي او کبیرا یا لوی وي الی اجله تر نیټه پوری. ذالکم دغه طریقه او په دغه باندې د عمل کولو په وجه ظلم د فقیه او انصاف حاصلی. اقسط عند الله ډیره د انصاف وللا
پنځ د الله باندې واقوم للشهادت او خو یادونکي دا گواهی لرا دینی دنیاوی دواړه مصلحتونه دی پکې او درېمه پیدا وادنا الا ترتابوا او ډیره نږدې دا چې شک باندې کوي تاسو الا ان تكون تجاره مگر کوي دغه معاملې د سوداګری حاضره لاس پلاس حاضره دستی تديرونها لاس پلاس ور کوي بینکم فمن خپل کې فلیس علیکم جناح پس نشته پتاسو باندې سګنا الله تكتبوا هذا چې اونې لیکي تاسو دغلرا واجهدوا او گواهان نسی اذا تبايعتم کلت یخستل خرسول کوي تاسو ولا يضار كاتب ولا شهید ضرر بنشي رسوله لیکن کی تاونه گواهتا او دا عام قاعده ده چې چاته به ضرر نه ورکي وان تفعلوا او کچر وکړی تاسو دا کار فإنه فسوق بكم پس یقینا دا گناه دا پتاسو باندې واتقوا الله ويريږئ د الله نه ويعلمكم الله پوها درکړی دا تاسو ته الله والله بكل شيء عليم الله پوها دې په هر څه باندې د آیات د دې حصے دا ثابتېږي چې لاس پلاس باندې خرڅول اخیستل دا جایز دی یو بل ته تکلیف ورکول دا ناجایز دی په معاملې باندې گواهی قائمه کوي احکام او معاملات دا په علوم شرعیو کې داخل دي مخالفت مکوي مخالفت کول تکلیف ورکول دا گناه کبیره ده وَإِن كُنتُمْ أَوْ كَچَرِي تَاسُو عَلَى سَفَرٍ پسفر باندې ولم تجدوا كاتبا او بیا نمومی تاسو لیکن کی لرا فرهان مقبوضه نو د غاڼې سیزو مقبوضه په قبضه کې ورکړی دي ځکه دو قسمه بیع بیانی بیع پنیټه پرهن سرا بیع پنیټه په امانت سرا او ثابتیږي د دې آیات مبارکه نه جواز د بیع په سفر کې جواز د رهن د غاڼې او بیا قبضه په غاڼې باندې دغه شان قرض په حکم د امانت مساله د امانت د حواله کولو او شهادت نه پټول د الله نه خوف او ير کول شهادت پټول دا گناهی کبیره ده فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس کچری اعتبار وکړي بعض استاسنا بعضا فبعضو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس ادا دکړي هغه کس چې امانت دار شوی دی امانته امانت خپل لرا اعتماد او څه شی دی په غاڼه کې وانخس نو سپکار دادا چې پر دې حق حواله کې پیسې ورکی وليتق الله ربه او ودي يريږي د الله نه ربه چې رب دده ولا تكتم الشهاده او مپټوي گواهی لرا ومن يكتمها او چا چې پټکړه گواهی فإنه پسيقينا دغه کس آثم قلبه گناهګار دی زړه د او زړه د ټول جسم بادشاہ دی زړه ګناهګار شو ټول ګناهګار دی والله بما تعملون عليم او الله تعالی په هغه عملونو چې تاسو یې کوي په هده